السلام علیکم. دوه ډېرې اهم او تشویشناک خبرې چې د ملک د سلامتۍ او د دفاع سره تړلې شوي دي په عام میډیا به تاسو ته پته دې نه لګي ځکه چې په هغې باندې پابندي خو سوشل میډیا او دا ډېر پوه خلک یې په ویلاګو کې اظهار کوي. یو خبره دا ده چې کشمیر کې یو 2 ورځې مخکې یو واقعه شوې ده. آزاد کشمیر چې کوم زمونږ دی د هغې یو بارډر کې کلی دی منډیلا ورته وایي. په هغې کې 20-25 وسلوال خلک راننوتې دي د هندوستان نه، په کلي کې چکر والې دي، بیا یې تصویرونه ایستي. ښځو چې کتلي چې دا خو ناشنا خلک دی هغوی چغې کړي دي. په دغې وخت کې د دې کلي خلک په جومات کې لمونځ کوو، هغوی د جومات نه راوتي دي، ټوپکې یې راغستې دي او بیا چې دوی دغه شوي نو کراس فایرینګ هم پکې شوی او دا خلک دعوه کوي چې څه زخمیان هم دي. دا خبره د اسلام آباد پوهه ریپورټرانو سره واخوا هغوی غلا غږ نه کو او اوس یې ورو ورو د هغې خبرې شروع کړې. د اسلام آباد کې یو کوټ ریپورټر دی ډېر تکړه بشارت راجا نومې دی. هغه بیا په خپل ټویټ کې وی چې او دا کلی دی زمونږه د کلي نه په خپله کشمیري دی 10 کیلومیټره دی او دا واقعه شوې ده. اوس دومره تشویش خبره ده چې دومره ډاډه 20-25 کسان بارډر کراس کوي او آزاد کشمیر کلو ته راځي او ښه ده چې عوامو زغلولې دي نو ډېر د تشویش خبره ده. په دې به پوه خلک دی چې ولې داسې حالات جوړ شو. کشمیر کې آلریډي زمونږ د ریاستي غلطو پالیسیو د وجې 2 پیرې عوام په احتجاج راووته او د آزاد کشمیر او د پاکستان 8 انټري پوینټ چې هغه بند کړ ځکه چې یو داسې ډریکولا قوانین جوړ کړي چې عام سړی پوره من احتجاج هم کوي نو آرډیننس جاری کړو چې اب د 3 کالو د پاره جیل ته ځي. اخو خوا چې یو پیرې هغوی ځان ته بجلی کمه کړه او دویمه پیرې دا آرډیننس د عوامو په پریشر واپس کو. دا 20-25 لاک آزاد کشمیر کې کشمیریان دي خو دا اتفاق ډیر زیات دی. خو دا اوس چې کم واقع شو دا سوچ خبره ده چې دوی خلک دومره په اسانه بارډر څنګه کراس کو. دویم خبره امتیاز ګل یو ډیر بهترین جیو پولیټیکل انالیسس دی. هغه تجزیه کوي په انګلیش اخبار کې اردو کې لیکل کوي او خپل ویلاګ هم کوي. هغه دا خبره کړې ده چې د جنوبي وزیرستان نه یو ځوان راغلی و یو 2 ورځې مخکې او ما سره یې وخت تیر کو. زه د هغه د کلي او د هغه نوم نالم ځکه چې بیا به هغه ته سیکیورټي ته خطره شي او هغه چې د هغې علاقو کم تشویشناک صورتحال وي نو دا ډېر د پریشانۍ دی. هغه وی چې زمونږ هلته کې سیکیورټي فورسز هم دي، فوج دی، پولیس دي، خو د ماښام نه پس عملاً د هغې ځای اختیار د TTP سره فوج د خپل بیرکو کې یا په خپل کیمپونو کې بند شي او پولیس هم د تاڼو نه نشي وتی او گشت کوي. TTP خلک هغوی سره وسلې، هغوی سره خودکش جیکټ، هغوی سره یو خاص قسم ګرنیټ او هغوی ګرځي او سحر چې بیا رڼا شي نو هغه خلک لاړ شي او بیا زموږ فورسز راوځي. نو بیا پکې دا وایي چې د ټانک او د وزیرستان په منځ کې 6 چیک پوسټ دي او عوام په ډیر زیات پازابیږي ځکه چې چیکینګ کوي نو پکار دی چې چیکینګ وشي خو دغه خلک کولاو راځي او عوامو ته تکلیف دی. نو دا صورتحال ډیر د تشویش دی او هلته کې د پولیس دعوه ده چې مونږ ته تاسو پوره اختیار راکې نو مونږ به وکړو، نه راله اختیار راکوي نه دغه دي نو هغوی ځان بېځایه وایي چې نشو وجلی. دا دویم ځل شو چې داسې صورتحال جوړیږي او دا ډېر تشویشناک په دې دی چې دې نه مخکې په لکي مروت کې پولیسو احتجاج 3 ورځې کړی چې دې ځای نه د فوج وځي نو موږ به امن و امان بحال کړو. تاسو ته کو یاد شي 2 میاشتې مخکې چې د پښتون تحفظ موومنټ جرګه شوې وه په هغوی کې هغوی د 2 میاشتو الټیمیټم ورکړی چې زموږ د علاقو نه د فوج او TTP دواړه وځي نو دلته به امن راشي. اوس د منظور پښتین د پښتون تحفظ موومنټ د ډیرو خبرو سره سړی اتفاق کولی شي ځکه چې هلته د پښتنو په وسایلو کم لوټمار جوړ دی، د پښتنو د قبایلو شناختی کارت او پاسپورټ بلاک کیږي، د پښتنو الکان ځوانان د کورونو نه لاپته کیږي. هلته کې دواړو طرف TTP والے هم وژني او فورسز په کراس فایرینګ
بانک کې هم لګي نو د هغوی دا ډېرې ګیلې خو صحیح دي خو مضبوط فوج خو د هر ملک ضرورت دی پکار دی چې یلته خو فوج یا زمون ادارو مشرانو له دا سوچ پکار دی او ډېر دانشمندۍ سره چې څه وجه ده چې ادارې په یو بل اعتبار نه کوي پولیس وایي چې دوی دې لاړ شي نو موږ به امن راولو او عام عوام هم د دوی خلاف داسې اظهار کوي چې دوی دې لاړ شي او ټي ټي پي دې زموږ علاقو نه وځي نو امن به راشي نو دا خبره ډېر په هوشمندۍ سره ده حل کول پکار دي سکیورټي له توجه پکار دي زموږ بدقسمتي دا ده چې 2 کالو راسي وشي سیاسي عمل کې عمل دخل دومره ډېر شوی دی چې د یو عمران خان د پارټۍ ختمولو دپاره هر جایز ناجایزه اقدامات الو او ټولو ته پته ده چې د دې سہولتکاري څوک کوي د حکومت نو دغه وجه ده چې په هغې طرف کې د امن و امان له توجه ورکول پکار دي د کشمیر دا خبره ډېر تشویشناکه ده د امتیاز ګل چې خبره وکړه اوس یې شهباز ګیل او دا ټول خلک په خپل ویلاګو کې کوي خو هلته کې چې کم ایشوز دی نو ډېر سیریس دی ځکه چې په شام کې مونږ ولیده چې څه صورتحال شو بدامني ده اوس حالات نه کنټرول کیږي نو ډېر هوشمندۍ سره د دې عوامو او د پولیس چې کم ګیلې معنی دي دوی له توجه ورکول پکار دي هسې نه چې ډېر ناوخته شي او بیا موږ سره د افسوس او د لاس مروړلو نه علاوه هیڅ نه امید لرم چې تاسو به دا 2 پوینټ باندې پوه شوي کوم ویډیو خوښه شوه لایک کې شیر کې او کمنټ کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته